په دې سلسله کې په ضلع خیبر دریو تحصیلونو په شمول ډیپټي کمشنر خیبر محمود اسلم وزیر په دفتر کې د ټایګر فورس نه حلف واخیستلی شو. सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं अपने फ़राइज़ ईमानदारी और भरपूर सलाहियत के साथ अदा करूँगा और अपनी ज़ाती मफाद को ज़िले इंतज़ामिया पर असरअंदाज नहीं होने दूँगा। मैं बतौर रज़ाकार ज़िले इंतज़ामिया के तमाम अहकामात पर अमल करूँगा और रज़ाकाराना काम के दौरान सिर्फ तजवीज़ करदा फ़राइज़ सर अंजाम दूँगा। मैं बतौर रज़ाकार आज़ादाना तौर पर काम नहीं करूँगा। डिप्टी कमिश्नर खैबर महमूद اسلم वजीर زیاته کړه چې ټایګر فورس یو غیر سیاسي فورس دی کوم چې به د کورونا وبایي صورتحال په مخنیوي کې د ضلعي انتظامیه مرسته کوي. هغه زیاته کړه په دې حالات کې چې بیروزګاری دا هر څه دی لاک ډاون دی څه مسلې دي خلک خپل کور ته خفه دي او دا زموږ ځوانان چې دي لکه خلک وایي چې زموږ د ایکس قبایلی لکه چې دي یا دا پسمانده دي یا د کې دونه شعور نشته. الحمدلله په یو کال باندې ما سره دونه فورس ما ته راورسېد. دا به تور ډیپټي کمشنر زما لپاره یو غټه د فخر خبره. په دې کې ما سره ګریجویټ هم شته، په دې کې زما سره ماستر والا هم شته، په دې کې ما سره آی ټي ایکسپرټ هم شته، په دې کې ما سره پلمبر هم شته، سوشل ورکر هم شته، په دې کې ما سره ملا هم شته، په دې کې هر مکتب فکر کسان زما سره شته. یاد دی چې په ټول ضلع خیبر کې 2640 ځوانانو په ټایګر فورس کې خپل ځانونه رجسټر کړي کوم چې به بلا معاوضې د ضلع انتظامیه په نوټس متعلقه ځای ته ځان رسوي او د اس او پی مطابق به خپله ډیپټي کوي. هجرت علي افریدي، اباسین ریډیو، لنډي کوتل.